تاریخ کې یو داسې جنګ هم شوی دی چې په ښځه باندې په یو ښایسته جینۍ باندې دوه خاندانونه دوه قبیلې هغه پوره 50 کاله جنګېدلي دي او په دې 50 کاله جنګ کې 50,000 خلک مړه شوي دي او بلها د پیسو او دغه نقصان شوی دی. دا جنګ هله ختم شو چې کله دغه ښکلې جینۍ مړه شوله او دغه ښکلې جینۍ چې کوم دی لکه مطلب لونډه څه ته چې موږ کواري وایو که نه بې واده مړه شوله. دا تاریخ دا خبره وایي چې د جینۍ تعلق او د دې قبیلو تعلق دا د بلوچستان سره خو دا تقریبا 1000 کاله مخکې تاریخ دی، په زرګونه کاله مخکې تاریخ دی. خبره مې د هندوستان او د پاکستان په ازادۍ پسې کوله کله چې په لومړي ځل باندې د ریل پټلۍ د ریل چې کومه دا ټریک دی دا خورېدلو په 1900 کې د دې کار په هندوستان کې شروع شو. نو زمونږ د مشرانو کم چې دا باباګانو دوی ویل انګریزان زمونږ د ځمکې وړي انګلینډ ته. دا د هغه وخت نه دومره عقلمن خلکو او دومره ترقي پسند خلکو ترقي دومره خوښه وه خو چې انګریز دلته کم کارونه کړي کم ترقي یافته منصوبې هغې راوړي دي نو د هغې نه بعد چا دومره ترقي یافته منصوبې په دې هندوستان کې نه دي راوړي. یو بس به چلېدلو د کولکتا نه تر د لندنه پورې او هغه بس په تقریبا 13 ورځې سفر کوو. بلها خلک به په بس کې تل پای کې بلها سهولیاتو او په مختلفو هارونو به چې کوم د تللو په مختلفو ملکونو به تللو. یو ښه نظام یو ښه سیستم یو ډیولپ چې کوم روټ دا هغې دغه کړی یو ښه ډسپلن بیا چې کوم دی دوه ملکونه جوړ شول. دلته یو جمهوري حکومت راللو هندوستان او پاکستان په وجود کې رادل. هندوستان خو ډېره زیاته ترقي وکړله د دنیا په چې کوم اته معاشي ملکونه دي کوم چې معاشي لحاظ سره مضبوط ملکونه دي اټامیک پاور هم دی کرکټ هم مضبوط دی فلمي انډسټري مضبوطه ده پیسې ګټي ر دې نه علاوه په هر څیز کې دغه د خو د پاکستان چې کومه ټول نه غټه بدقسمتي دا چې پاکستان کې الله پاک داسې سیاستدانان او داسې پولیټیشن پیدا کړل چې پاکستان یې نوچ کړل وخوړلو او هغه زمونږه بدقسمتي دا ده چې کله ښه سړی پاکستان ته راغلی نو د پاکستان هغه اوچت خلک د هغوی نوم زنالمه هغوی سړی د ګریوان نیولی دی یا یې پانسي کړی دی او یا یې جیل ته کړی دی. اوس تاسو راته ووایئ چې دا خلک څوک دي او دا کم سړی چې پانسي کړی دا څوک دی او دا کم سړی چې جیل ته کړی دا څوک دی. پاکستان په دوه حصو کې تقسیم شوی د دغه خلکو د لاسه دی. زمونږ دا ملک په شروع کې داسې نو زمونږ دا ملک ډېر زیات ترقي یافته و زمونږ په دې ملک کې ډېر عرصه و موږ به دنیا له قرضې ورکولې. اوس موږ د خلکو قرضداري شو اوس خلکو نه موږ قرضې غواړو خلکو ته موږ منتونه کوو خو د دې باوجود موږ له خلک قرضې نه راکوي او د دې باوجود چې خلک موږ له قرضې نه راکوي نو موږ جشن ازادي په جوش و خروش سره منوو ولې چې موږ پاکستانیان یو او پاکستانیان یو زنده دل قوم دی او دا زنده دلي به موږ یو ورځ مړه کوي. السلام علیکم.